نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ډیر زیات محترمو زمون سلسله سیرت النبی صلی الله علیه وسلم اغا تقریبا 15 کالو ته رسیدلی و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبوت میلاو شو. د 15 کالو پورې هغه تذکره مونږ کړې و. 13 خطبه کې مونږ دا خبره ذکر کړې و چې نه مکی مشرکانو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څومره چې دنو مظالم هغه چت کړي او د قرنګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د اسلام او د مسلمانانو د اشاعت اسلام او د اشاعت التوحید د پاره چې څومره هغه کوششونه کول نو پاغي کې دی رکاوټونه اچول. کله د دې کفارو د ظلمونه ډیر زیات شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د هجرت حبشه حکم وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل لو خرجتم الى ارض الحبشه فان بها ملكا لا يظلم عنده احد وهي ارض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما انتم فيه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایل وکړه چرته تاسو د حبشه طرف ته هجرت وکئ نو په دې حبشه کې یو داسې بادشاہ دی چې د هغې په بادشاهۍ او په سربراهۍ کې ظلم نه کیږي. دا ډېر د امن پسند او انصاف پسند قیادت دی. دا خبره تاسو په ذهن کې کېدئ چې د کفر نظام ولی نه خو چې کله هغه د ظلم نظام نه نو هغه چلیږي، خو چې کله د ظلم نظام شروع شي نو هغه بیا د چلیدو نه. د ظلم نظام چې دی نو د الله تعالی دنیا کې نه چلی. نو د دې حبشه د دې بادشاه نجاشي چې کم ته ویل کېږي داغه د ټولو نه لوی خاصیت دا و چې دی یو عادل بادشاه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایل وکړه چرته تاسو حبشه طرف ته لاړئ نو الله تعالی التداس یو بادشاه دی چې داغه په خوا کې ظلم نه کیږي، یعنی تاسو بلک په راحت باندې ژوند تیر کړئ. او بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل حتى يجعل الله لكم فرجا مما انتم فيه و در داغه وخت پورې تاسو په دې حبشه کې چې دلته کې اسانتیا پیدا شي
او دلته کې مونږ ته د اسلام اشاعت کې چې د نور رکاوټونه پاتې نشي هغه وخت پورې چې د تاسو په شکی اوسئ. اوس دلته کې دوه درې خبرې د باندې ځان پوهه کول پکار دي چې په دین کې د هجرت اهمیت سره، په دین کې د هجرت اهمیت د جهاد فی سبیل الله نه بعد د ټولو نه لوی اهمیت چې دی نو دا د هجرت دی. او د یو انسان لپاره د خپل جان، خپل مال، خپل وخت، خپل وطن، خپل قوم د هغې نه زیات اهمیت والا هغه څیز دی چې په کوم اصولو باندې د ایمان راوړی دی او د الله تعالی سره واده کړی دی چې زه به ستا عبادت کوم او ستا بندگی به کوم او په دې کې به تا سره څوک شریک نه جوړوم. نو دغه اصول چې د کوم باندې انسان ایمان راوړی دی او د هغې مطابق زندگی تیرول چې دی نو دا د انسان لپاره د دې څو څیزونو نه ډېر زیات لوی اهمیت لري، که هغه ځان دی، که هغه مال دی، که قوم دی، که وطن دی او که دغه شان نور داسې دنیا اسباب دي د دې نه زیات اهمیت لري. په قرآن کریم کې الله تعالی مسلمانان چې دین اول د هجرت د لپاره تیار کړه. او فرمایل یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فإیاي فاعبدون، و ای زما بندگانو او هغه خلکو چې ایمان هم راوړی دی زما مکه ډېره زیاته فراخه ده، نو فإیاي فاعبدون نو تاسو زما عبادت وکړئ. الله تعالی د انسان لپاره دا گنجائش نه دی پرېښی چې ته د کفر نظام ته لاړ شه او هلته کې د کفر نظام او د هغه خلکو په رنګ کې رنګ شه. نه، ته به چې دی نو د توحید پرچار، تا چې کله د الله تعالی وحدانیت قبول کو، تا چې د الله تعالی دین کله نه قبول کو نو د هغه وخت نه پتا باندې لازم شو چې په دې دین باندې به ته وسکې، په دې باندې به عمل کې. که خپل وطن کې او په خپل ملک کې دا خبره ممکنه و خو ټیک ده، که دا ممکنه نه و نو په دنیا کې به داسې ځای ته ځې چې هلته کې ته د الله تعالی چې دی نو عبادت وکړي. او دلته کې بیا د آیات کې داسې فرمایي چې کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون، و هر یو متنفس او هر یو ساه لرونکی دا به مري او بیا به زمون طرف ته واپسي. نو په دې کې د خبرې ته پیغام دی چې تاسو په دنیا کې د سم مطابق زندگی د الله تعالی د مرضی مطابق هم تیر کړو، که غیر الله د مرضی مطابق هم تیر کړو، اپ واپسی بچرته الله تعالی. نو دا خبره مو شو که په دې دنیا کې انسان ظاهری طور باندې ناکام ژوند تیر کی، د غربت ژوند تیر کی، د سختو ژوند تیر کی، خو په آخرت کې چې دی نو دا انسان بسې کامیاب وي. دا د دې انسان د کامیابی معیار چې دی نو دا د دې دنیا ژوند نه دی، دا د آخرت ژوند دی. او بیا الله تعالی فرمایل والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدین فيها نعم اجر العاملین. وی فرمایل چې کوم خلک ایمان راوړي او بیا نیک عمل کوي و موږ به دیولا په جنت کې داسې بالاخاني تیاری کو چې د هغې نه لاندې به نهرونه بهیږي او دی به پکې همیشه وي. او بیا الله تعالی فرمایي نعم اجر العاملین، و څه بدله ده عمل کوونکو دپاره ده. نو دې کې هم دا خبره وشوه که چېرته دنیا کې انسان ته څه میلاو نشي نو په آخرت کې به ورته ضرور د دې بدله د دې تکالیف او د دې به میلاویږي. خو دا کومو خلکو ته چې اوس بعضې خلک داسې دي چې هغې باندې سختي راشي او هغو شکایتونه شروع کړي. بعضې خلک زموږ د پښتنو معاشره کې ډېر ستاسو راته پته نشته چې کله مړی وشي نو هغو بیا جدا جدا جملې وایي که نه، وی یاره جي او د اسرائیل علیه صلات وسلام نظر صرف زموږ په کور دی او پلان کې داسې د ناشکرۍ الفاظ وایي که نه، صبر کوي. نو مصیبت خو در باندې راغی خو چې کوم خلکو صبر وکړو هغې ته به د دې دا بدلې به میلاویږي. او کم خلک چې بیا د الله تعالی ناشکري وکړي نو هغې باندې دنیا کې هم مصیبت او عذاب راغی او آخرت کې بیا د هغې لپاره بیا سبب د عذاب شي. نو الذین صبروا وعلى ربهم یتوکلون، خو دا بدلې او دا جنتونه او دا بالاخانې دا به چاته میلاویږي چې په مصایبو باندې کم خلک صبر وکړي او خاص په الله تعالی باندې بیا چې دی نو دوی باروسه وکړي. بیا الله تعالی فرمایي وکأی من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله تعالی بیا یو مثال ورکړی دی ښه ډېر داسې مارغان دي که نه، وی دوی ځان سره خوراک ګرځوي. مارغانو کې دا خاصیت دی چې دوی ځان لږ شی نه سټور کوي، دی وخت سره څه کوي خوري، الله تعالی ورله هر ځای کې څه کوي رزق ورکوي. نو الله تعالی فرمایي چې ډېر داسې مارغان دي چې هغو خپل رزق نه ګرځوي، ځان سره پلانینګ یې ده مستقبل نه یې کړی خو بیا هم څه کوي الله تعالی هغې له هم رزق ورکوي. نو تاسو له به هم درکوي. تاسو څه چل وکئ که چېرته تاسو باندې خپله ځمکه تنګه کړی شوه او چا عبادت ته نه پرېښودی نو تاسو څه چل وکئ د هغه ځمکې نه بل ځای ته لاړ شئ خو د الله تعالی عبادت وکئ. نو دا هغه هجرت دپاره مسلمانان الله تعالی اول تیار کړه. بیا چې کله د حبشې طرف ته هجرت
نو دا غي د لپاره مسلمانانو ته هدایت پکارو نو الله تعالی مسلمانان داسې پرې نه خو ده سورته مریم اولنۍ دوه رکوع چې باغې کې د حضرت یحیی علیه السلام د غرنګ د حضرت مریم علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام دا غي تذکرہ ده نو هغه الله تعالی نازل کړ چې مسلمانان عقیده ته ور باندې ټیک ټاک شي دا خبره ورته بیا مشکل را نشي چې په حبشه کې خلک عیسی علیه السلام ته الله زوی وای یا ورته ثالث ثلاثه وای او یا بل څوای نو چې د مسلمانانو ول عقیده خراب نشي الله تعالی اول مسلمانانو ته د حضرت عیسی علیه السلام حواله سره عقیده وخودله بیا الله تعالی د آیاتونه نازل کړه چې ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن چې تاسو کله اهل کتاب سره ملاو شي او هغه سره تاسو مجادله او بحث او مباحثه کوئ نو دا په ښه انداز باندې کوئ نو بیا دغه تذکرم چې د نو دا انسان ته مسلمانان چې دا خبره وکړې شو چې اهل کتاب سره تاسو بحث او مباحثه راشي نو چې کم خلک پاغي کې ظالمان دي او هغه خبره نه اوري هغه خو ټیک ده خو چې کم خلک د خبري اوریدو والي نو هغه سره ډېر په ښه انداز باندې چې نو تاسو گفتگو کوئ دلته کې دا دعوت د پاره یو مونږ ته یو اهم خبره ملاو شوخه بعضی خلک دا سه غلطی لارې د دعوت لپاره اختیار کی بیا وای ویره چې دا وخت ضرورت هغه دی چې الله تعالی په قران کې منتخب لدی ښه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا الله تعالی وای دا غسړی نه بل خوینه ولا سوکشته چې هغه انسان الله طرف ته راوبلی نو چې الله تعالی د دین طرف ته دعوت دا به موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کوو او کومه طریقه چې موږ ته قران خو دلی دا اولنې هجرت د حبشي دا په 45 عام الفیل او پنځم بعد بعثت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت نه 15 کاله بعد شیدنو دا شوه او په دې اولنی هجرت کې یو لسړیو او څلور خزوي حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دا په دې هجرت کې شریکو هغه باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د حضرت لوط علیه السلام نه بعد د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا اولنې سړی دی چې د الله تعالی د دین د پاره د خپل اهل او عیال سره هجرت وکړو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه ټیم کې د خپل بیبي حضرت رقیه بنت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي سره هجرت کړو د قریشو چې دینو کله چې دیو حبشه ته لاړم د دې خپل وینا داسې ده چې الته کې مونږ ته بالکل د دینی ازادي ملاو شو او هیڅ قسم ظلم چې دینو دا په مونږ باندې نو قریش یو وفد چې دینو دا د دیو پسې تلو عمرو ابن عاص او عبد الله ابن ابي ربيعه دیو تلیو او نجاشي بادشاہ ته چې دینو دا دغه کړو درخواست وکړو چې زموږ د کلیسا ځوانان چې دینو دا بي دینه شوی دي ته مونږ له دا واپس راکا نو چې کله نبی علیه نجاشي چې دینو د مسلمانانو وفد دغه راو غوښتو د مسلمانانو د مهاجرین او تاسو ته وکړو نو هغه ورته ویل چې یاره مونږ په داسې معاشره کې وخت راو چې مکه په معاشره کې د نبی علیه السلام د بعثت نمخ کې څومره ګناهونه او څومره اخلاقی برایان هغه ټول ورته ذکر کړي بیا ورته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات ذکر کړه او بیا ویل چې مونږ استاد مکی او استاد د وطن انتخاب په دی وجه کړی دی چې مونږ ویل چې په دې کې په مونږ باندې ظلم نه کیږي نو نجاشي بادشاہ چې دینو عمرو ابن عاص او د قرنګي غبل چې هغه سره کم عبد الله ابن ابي ربيعه د مشرکانو چې کوم وفد تلو دای واپس کو وزه د مهاجرین ته نه درکو بیا دا څه چلو شو چې د مهاجرین التو او یو واقعه په مکه کې رااله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل بیت الله شریف ته تشریف یوړو او الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سورۃ النجم تلاوت وکړه سورۃ النجم ډیر وګد ده کنه موږ به تلاوت کړو دا هغه د انداز بیان او چې په خسته انداز سره دا هغه تلاوت کیږي نو واقع چې دا ډیر زیات انسان جذبه کې راوړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت شروع کو هاي تر دې چې ختم کونو دا هغه په اختتام کې سجده ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سجده وکړه نو الته کې چې دا څومره د مکه مشران کافران دا څومره و دا مشران دی ټولو چې د سورۃ النجم دا انداز ترتیب او اسیم د الله تعالی کلام د داغه فصاحت او بلاغت چې ولیدو مخکې به دی شور کا په دغه ورځ دی شور ونه کو بالکل د آیاتونه په غور سره واورید چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدی لاړ نو بس دی ټینګ نشو دی عمر سره سجدی لاړ خبره دا مشهور شویره د مکی مشرکانو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل دغه دا مهاجرین حبشه چې کوم دا را واپس شوې زه بس زموږ خلکو ایمان راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو چې کله اسانی راشي نو تاسو بیا واپس راځئ کله چې دا مشرکان د ته قصه غرانی کوي او ان شاء الله تعالی کله توفیق راکړي په دوره تفسیر کې بیا په تفصیلی وایو دا د څه چل شوی او چې کله نو چې بیا روس ته د څه چل وشو چې هغه
کم کافران چې هغه خپل مشران ته ویل مړه تاسو دومره غټي غټي خبرې کوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو الله طرف ته سجده کړي نو هغه ځان د پاره یو جواز جوړ کړ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی آیاتونو ته ورسېدو افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى نو هغه ویل ځان یو خبره جوړ کړه د ځان د سجدي د جواز د پاره وتلک غرانقه العلا وان شفاعتهن لترتجى ودا چې دینو دا ډیر زیات معزز سيزونه دي او د دې شفاعت چې دینو دا فائدہ ورکړي ځان نه پکې دوه درې خبرې جا جمله شامل کړه او ویل د دې د وجه موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره سجده کړې دا او بیا ویل او چې کله د حبشه د مسلمانان دا واپس شو د هجرت نه رااله نو تاسو وکړه ویره واقع چې د مکی مشرکانو ایمان راوړل دي نو ورته ویل شو چې یاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ دا کم بوتان چې دي د دې خبره اول وکړه چې یاره د دې شفاعت هم چې نو دا به قبليږي نو د دې د وجه نمونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو ځای شو خو چې دوباره بیا هغه زمونږ د دې معبودانو بد ویل شروع کړل نو موږ بیا دا غنه واپس شو دا یو واقعا غوځان نه جوړه کړي و او زمونږ لوی مفسرین او لوی محدثین په خپل کتابونو کې لیکلي دا خو اصل واقعا دا ده چې دلته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دخل نه دا الفاظ نه دی ادا شي بلکې دا مشرکانو د خپل ځان لپاره جواز جوړ کړی دی بیا دا مهاجرین چې دینو د مکې نه واپس شو عثمان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه چې دغه واقع په کې بیا لږ زیاته مشهوره ده هغه چې چا پناه ورکړي او هغه کس ته ویله و زه ډېر زیات په امن کې وم و نور مسلمانانو باندې تکلیفونه تیرېدل و زه په دې خپه شوم چې یاره مسلمانانو باندې تکلیف تیریږي او زه په امن کې یم هغه خپل مستامن چا چې ورته امن ورکړ هغه ته ویل ما آزاد کړ خپل د دې امن نه هغه لاړ او په مکه کې چې دینو اعلان وکړ ما عثمان ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د خپل امن نه استلره خپل ذمه نه استلره هغه ټیم کې لبید راغله هغه یو شعر ویلو الا كل شيء ما خلا الله باطلا نو کله چې دا جمله ویله و خبردار هر یو څه سوا د الله نه دا باطل دی عثمان ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته ویل تا ټیک ویله بیا غدویمه فکر دا ویله وکل نعیم لا محاله زائل و هر یو نعمت چې دینو دا به خامخه ختميږي په دې کې ورته عثمان ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل و دا جمله دی ټیک نه ده ځکه د جنت نعمتونه چې دینو ازایله کېدو ولا نه دي بیا په دغه کې بیا جګړه وشو او حضرت عثمان ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ لچا گزار ورکړو نو داغه اوسترګ چې دینو بیا په دې کې آشنا شو دیم ځل بیا هجرت حبشه شوه دا پشپغم بعثت باندې شوه او تقریبا په دې هجرت کې بیا اتیا کسان سړیو او نلس شیدنو دا پکې خزي وي دا پکې دیو تلیو کله چې دیو الته حبشه ته لاړه نو بیا پسې د مکینه مشرکان وفد لاړ خو دې ځل دیو په نوې انداز باندې تلیو ځان سره ډېری شی تخفي وړي اول ته کې په وزیرانو باندې تقسیم کړي وزیرانی واغستل او نجاشي بادشاہ لم ډېری شی تخفي ورکړي د دې نجاشي اصل نوم چې دنو اسحمو د حبشه چې کوم بادشاہ واغه ته به نجاشي ویلو ښه لکه زموږ چې ورته صدر سي به وزیر اعظم سي وای نو هغه لاړو په دربار کې نجاشي ته ویل دا زمونږ کلی خلک دي او دا به دین شوی دي نه زمونږ دین هم پرې خره استادو دین کې نه دي شامل شوی او ته چې دینو دا مونږ لراک او بیا ورته ویل قصه وګدره خو زه مختصر کوم ورته ویل چې وګوره دی عیسی علیه السلام ته چې دینو ابن الله نه وای بلکې داغه باره کې هم د دې عقیده ورانه ده مسلمانانو خپل منځ کې مشوره وکړه حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ هغه ورته اول د سوره طه سوره مریم اولنې دوه رکوع ولوستي او چې کله بیا د دې خبرې ته تاسو وکړئ شو چې تاسو د عیسی علیه السلام حواله سره نظریه لرئ نو هغه ورته بالکل ویلا هو عبد الله ورسوله چې هغه د الله بنده دی او رسول دی وروحه وكلمته الى القاها الى مریم او هغه د الله تعالی روح دی او کلمه ده القاها الى مریم العذراء البتول چې هغه الله تعالی حضرت مریم چې هغه ټیم کې پیغلوا هغه ته الله تعالی اچولې ده د دغه نه حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوی دی د الله تعالی بنده او رسول دی بلکې د الله تعالی زوی نه دی نو د دې د وجه نه بیا نجاشي بادشاہ چې کله د آیاتونه واوریدل دا خبره واوریدل نو خلکو ته ویله دا چې کوم وزیران هغه غستو هغه ویل ارداسي خلک په دې ملک پر خودل نه دی په کار دی انتشار خوري هغه نه دیو چې دینو هیڅ چې دینو د عیسی علیه السلام نشانی کم کړه دی نه زیات کړه
او چې کله دا سورته مریم دا دوه رکوع اوریدي ویل بالکل دا هغه کلام دی او دا قزنه راغله د چې کوم باندې انجیل راغله بیا دا نجاشي چې د مسلمان شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې چې د غایبانه جنازه کړو نو دا د هجرت حبشه اوله دا مسلمانان بیا لاړه د دې واپسی بیا په فتح خیبر کې بیا شوی ده خیبر په موقع باندې بیا د صحابه کرام چې د حبشه ته کم تلو دوی بیا را واپس شو او په هغه موقع باندې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زنن يهودو ته شکست شوی کنه چې زنن نه پوهیږم چې زه د يهودو په دې شکست باندې ډیر زیات خوشاله یم او کنه د جعفر رضی الله تعالی عنه د قرنګي د حبشین چې کوم مسلمانانو واپس مدینه ته راغلي دي د دیو په دې راتګ باندې زیات خوشاله نو دا هغه واقعه و چې پاره کې صحابه کرامو ته الله تعالی د هجرت حکم کړو د دې نه ثابت ده او موږ تاسو ته دا حکم دی چې کله د الله تعالی بندگی موږ تاسو ته په ځمکه باندې ګرانه شو نو بیا به هغه خلکو په منځ کې بیا اوسېدل نشته دا چې ته بتل غواړي چې موږ څه خاص الله تعالی بندگی او خاص الله تعالی توحید چې ده پاګه باندې چې عمل وکړو نو دا دنیا کې بل اصل د انسان لپاره نشته چې کلمه دی ویله بیا به الله تعالی په دین باندې چلیږي او د الله تعالی د دین د سربلندۍ لپاره به کوشش کول غواړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین